مقدس صحیفه مال خوا مقدس صحیفه مال خوا مخ دی نور و سپاره مال خوا که صادر و که شمله و مال خوا زما دغه اساسه و مال خوا مقدس صحیفه و مال خوا مخ دی نور و سپاره و مال خوا که صادر و که شمله و مال خوا زما دغه اساسه و مال خوا ما راوړي لوپټه و تاله خوا ستا په سر باندې پرته و مال خوا راوړي لوپټه و تاله خوا ستا په سر باندې پرته وه ما له خوا ستا تندی و ستا سجده و تاله خوا مینه لویه مرتبه وه ما له خوا ستا تندی و ستا سجده و تاله خوا مینه لویه مرتبه وه ما له خوا وکې موره ستا چې کوم عقیده و تاله خوا زما دغه عقیده وه ما له خوا ستا چې کوم عقیده و تاله خوا زما دغه عقیده وه ما له خوا بس خو دومره وه چې زه به پې اوده شوم که ګولۍ وه که نشه وه ما له خوا بس که دومره وه چې زه به پې اوده شوم که ګولۍ وه که نشه وه ما له خوا ګران دانش تجربه وه ما له خوا ژوند رنګینه حادثه وه ما له خوا زه په تا څه کوم چې ستا په زړه کې مینه نشته زه نور څه نه غواړم ستا نه بیا به ځان ساتمه او د دنیا خلکو او دنیا مې زړه زری زری کړو د دنیا خلکو او دنیا مې زړه زری زری کړو زړه به راټول کړم له دنیا نه بیا به ځان ساتمه ډېره مننه او نن مې د قبر د عذاب یو سخت حدیث واورېدو نن مې د قبر د عذاب یو سخت حدیث واورېدو خدایه ما بچ کړې له ګناه نه بیا به ځان ساتمه زی لیونو چې د صحرا شګي په سر بادوو زی لیونو چې د صحرا شګي په سر بادوو چې ساقي نشته میخانه کې اخر څه ګورو بیا جانان توای ستا غرور او خاطر مدرنوا جانان توای ستا غرور او خاطر مدرنوا مونږ چې قسم وکړو مخ ته د چا نه ګورو بیا بسم الله الرحمن الرحیم زه مظفر شاه یم او تاسو ګورئ mp-news.pk ګرانو کتونکو په ویجوال کې به تاسو کتلی وي چې نن د غورځنګ ادبي ټولنې کلیزه وه او دوی د مخکې دور په شان دا کلیزه هم په ډېر غټه مشاعره باندې ډېر ښکلی پروګرام دوی ارینج کړی و ډېره غټه مشاعره وشوه چې پکې ډېر د دې علاقې او د مختلف ځایونو نه راغلي ډېر ستر شاعرانو شرکت وکړو په دې ټایم کې زموږ سره د غورځنګ ادبي ټولنې صدر صاحب او جنرال سیکرټري صاحب دواړه ناست دي د دوی سره به د دغې پروګرام په حواله سره ګپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام سیوا ډېره مننه ستاسو د میډیا والا چې موږ دغه ورکړو زموږ ځای ته راغلی او موږ نه څه تپوسونه وکړه ستاسو ډېره مننه کوم تاسو ته هرکلی وایم مننه جي دا راته ووایئ چې غورځنګ ادبي ټولنه چې دا دوی کال په کال باندې خپل دغه پروګرام ارینج کوي د ننني پروګرام په حوالې سره به څه ویل غواړئ زه خو به دا ووایم چې دا زمونږ تقریبا 5مه شپږمه پیره ده چې لکه کال کلیز پروګرام کوو او ډېر ښه پروګرامونه مونږ کوو انشاءالله تعالی نور به مونږ کوو خو نن چې کوم پروګرام وشو ډېر ښایسته پروګرام وشو تاسو ولیدله ستاسو د مخې ده نو ډېر ښکلی پروګرام وشو دا راته ووایئ چې په دې پروګرام کې تاسو مختلف ځایونو نه د مختلف علاقو نه ډېر ښکلي ستر شاعران راغوښتي وو بلنې یې ورکړې وې کال په کال تاسو داسې کوئ بالکل جی دا مونږ بغداده دانش صاحب او محمد ګل منصور صاحب او ډېر ډېر نومونه به اوس ډېر کم راځي نو ډېر د هر ځای نه مونږ دا کوشش کوو چې لکه مطلب نازک خان او دا ټول ملګري زموږ پروګرامونه راځي او ښه په خوښه راځي څنګه چې تاسو دانش صاحب وویلې داسې نورو کسانو پکې ذکر وکړو چې شموزو غورځنګ ادبي ټولنه داسې یو ټولنه چې ډېر یو 15-16 کالونه زموږ ټولنه را جوړه شوې ده خو پروګرامونه الحمدلله داسې پروګرامونه کوي چې داسې په پوله ملکن ډیویژن کې انشاءالله داسې پروګرامونه ومنله او انشاءالله تعالی چې د دې نه به نور هم کال په کال ښایسته کوو او نوي نوي شاعران پکې راغواړو ډېره مننه جي زموږ سره عدنان خیالي صاحب موجود دی کوم چې د دې غورځنګ ادبي ټولنې جنرال سیکرټري دی او د دوی په حواله باندې زه دا خبره هم وکړم چې د ملکن پوهنتون نه په پښتو MA کې دوی ګولډ میډلیسټ دي نو پهله خو جی موږ تاسو ته مبارکي وایو د MP-News د طرف نه او بیا راته دا ننني پروګرام په حواله سره خبرې وکړئ ډېره زیاته مننه د MP-News چې موږ له مقرر کړه زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ده کوم تاسو مال مبارکي راکړه په هغې ډېره زیاته مننه
مظفر شاه صاحب ستاسو د ټول ټیم د ایم پی نیوز د ټول ټیم چې موږ له مو د سویلو مقرره کړه تاسو ذکر وکړو تاسو ترمانی صاحب ذکر وکړو زموږ د ټولنې صدر دی هغوی ذکر وکړو چې موږ کال په کال دا پروګرامونه چې کوم دی جوړو نو بالکل موږ تقریبا د 2013 کې زموږ د دې ټولنې اولنی پروګرام موږ په هر پروګرام کې دا کوشش کړی دی چې موږ د ښه نه ښه شاعران لکه مطلب شاعران خو ټول ښه دي مطلب کم د عوام خوښوي نو موږ هر ځل دا کوشش کړی دی چې یاره د عوامو هغه خوښه وکړو او هغو له هغه قسم شاعران چې کوم دی هغه راولو هغوی دوی ته کلامونه ووایي او بیا ډېره زیاته شکریه د هغه ټولو ملګرو کم ملګري چې زموږ برداشت کوي او مونږ اوري مطلب کم سامعین چې دي نو هر ځای لکه ارماني صاحب ذکر وکړو چې یاره د هر ځای کس چې راځي نو هغه دا ذکر کوي چې یاره مونږ بل ځای کې د شعر سره داسې مینه نه ده لیدلې لکه څومره مینه چې په شموزو کې ده نو ډېره زیاته عدنان خیالي صاحب ستاسو خبره کټ کومه دا ذکر ډېرو شاعرانو به دې ستاسو به دې پروګرام کې وکړو چې د شموزو خلک چې کم دی داسې سامعین یا داسې اډینس چې کم دی دا مونږ نه دی لیدلی په بل ځای کې د دې غټه وجه څه ده د دې غټه وجه چې دا ده که نه چې د دلته مونږ چې کوم پروګرامونه کوو نو هغه یو دا چې معیار مونږ مقدار ته نه ګورو مونږ معیار ته ګورو مطلب مونږ په کال کې یو کلیز پروګرام کوو مونږ ته زما دا باور دی که مونږ دا پروګرامونه ډېر هم کوو بیا به هم داسې خو زمونږ چې کوم دغه دی نو دا د دې خلکو مینه ده او بیا دغه معیار دی چې لکه مونږ کوم پروګرام کوو نو هغه د داسې معیار چې دا خلک یې ښه ښکلی او بله خبره زموږ په دغه کې د ټول نه لویه دا ده زموږ د ټولنې بنیاد چې په کومو خبرو دی یا څه بله خبره دا ده چې دا یو داسې پروګرام چې دا یو غیر سیاسي پروګرام مطلب مونږ یې په یو داسې ځای کې کوو چې هغه غیر سیاسي داسې کسان راغواړو چې لکه مطلب زمونږ د مشر میلمه په توګه یا د مشر کوربه په توګه مونږ چې څوک په څوکۍ کښېنو نو داسې کسان چې هغه غیر جانبداري غیر سیاسي نو د دغې وجې نه هر سړی اخلاص مټ په دې کې شرکت کولی شي کله چا د هر چا سره هر قسمه ذاتیات بس زموږ په پروګرام کې دا دغه دی چې دغه غیر سیاسي او بس بالکل هر سړی راځي او په دغه کې شرکت کولی شي لویه وجه دغه هم ده صحیح ده تاسو خو په خپل هم یو نوجوان شاعر تاسو څه ګڼئ دلته تاسو شاعري کوئ د غورځنګ د سوري لاندې یا تاسو چې څومره په دې ځای کې کار کړی دی څه ګڼئ د شموزو ځمکه چې کوم ده د نوي شاعرانو په هکله باندې څومره زرخیزه ده بس جی دا خو داسې چل دی چې شاعري خو داسې څیز دی چې دا د الله د طرفه یو ملکه ده نو بس ورځ وخت تېرېدو سره موږ ته دا پته لګي زموږ د ټولنې په وساطت سره دا ډېر ملګري داسې دي چې هغه کلام لیکي بعضې داسې چې هغه د اظهار مطلب اظهار یې نشي کولی نو بس الحمدلله شموزو کې داسې شاعران شته پټ پټ او زموږ سره رابطې کوي زموږ سره شاملېږي نو دا هم د دې ټولنې یوه ګټه ده چې یاره هغه دغه پټې ملغلرې به انشاءالله وخت په وخت راوباسي د خیره سره ډېره مننه جي ګرانو کتونکو دا نننی پروګرام چې تاسو کتو د غورځنګ ادبي ټولنې د سوري د لاندې دغه مشاعره وشوه د دوی کلیزه وه مختلف شاعران به دې کې راغلي وو ډېر ستر شاعران به دغې پروګرام کې شرکت وکړو مونږ دغه ټول پروګرام تاسو ته په خپل سکرین باندې خو یقینا چې تاسو به ترې خوندونه او مزې اخیستې تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د لوی الله په امان